زما آفتاب خان یوسفزی نوم دی سوات ولسي پاڅون مشر یم موږ نن ناوتو پرون په سوات کې کومه پېښه شوې ده سیلګري راغلي وو هغو سیند وړي دي دا زموږ د ادارو کوم چې ډبل 1 ډبل 2 دلته زموږ د انتظامیې د دې ټولو ناکامي ده کرش مافیا لګیا دی د ډېر وخت نه په سوات په سیند کې کرش مشینري ورته کوزه کړې ده هر ځای غټ غټ کوهي کنستې دي بندونه یې لګولي دي هغه بندونه پرون مات شو او زموږ سیلګري ځان سره ویوړو تقریبا 8 تنه چې پکې دي هغه مړه دي موږ زموږ دا مطالبه ده چې په سوات کې کم سیلګري ځایونه دي د هغې لپاره ته ښه سکیورټي انتظامات وشي بله مطالبه زموږ دا ده دلته چې کم کرش مافیا لګیا ده په هغې ته په مشیندرۍ ته بندیز ولګوي کومې غټې غټې مشیندرانې چې دلته لګیا دي هغه ته بندې کړی شي په لاس خو چې کوم مخکې د دې ځای نه شګه باجري وته هغه ته بیا شروع کړی شي بله مطالبه زموږ دا ده دلته چې کوم سوات ایربیس دی په دې کې د سوات د سیلګرو دپاره د ډبل 1 ډبل 2 دپاره یو هلیکاپټر بندوبست وشي دلته هر موقع باندې سیلاب راځي 2 کاله بعد 3 کاله بعد سیلاب راځي او خلک د هغې سره چې دی مخ کېږي نو موږ د ډبل 1 ډبل 2 او داسې ادارې چې کومې دي د هغې دغه د مضبوطولو کوشش دپاره راوتي او دلته چې کوم انتظامي کې کوم ککړ خلک دی موږ د هغو د برطرفۍ خبره کوو موږ د معطل خبره نه کوو د برطرفۍ کوو ځکه چې کوم معطل شي دی هغه به 15 شپږ ورځې له لاړ شي مري ته مریم جبهې ته یو ځای ته به لاړ شي بله ځل بیا به پوسټینګ باندې نو موږ دا مطالبه ده چې د سوات سیند ته بچ کړی شي د سوات په سیند باندې د کومه مشیندري ده دا ته بیخي بین کړی شي